کم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لمبی نه دی به کفن کې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښي او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي او دا مونځ چې څوک نه کوي که نه دا مونځ چې څوک نه کوي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وایي لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه څوک چې مونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته دا د عمر بن الخطاب رضی فتوا ده او د دې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی مونځ کول چا چې مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو دومره ګټه مسله ده وړه مسله نه ده ګورئ تاسو دا پوه شئ چې کوم سړی همیشه